محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال صلی الله علیه وسلم. عزتمندو، دا موږ د دعا په نیت د مجلس کې حاضر شوي. مرګ او ژوند دا دواړه ملګري، او الله تعالی مرګ هم پیدا کړی، ژوند هم پیدا کړی. دا کائنات هم پیدا کړی دي، دې کې برم شته، ښکتم شته، هر څه جوړه دي. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هر شی موږ جوړه پیدا کړی. یو وخت به داسې راشي دا جوړې به ماتې شي، خو یو وخت به بل داسې راشي چې بیا به دا جوړې بیا جوړه شي. قیامت مبارک الله تعالی دا وایي: دنیا سره که آخرت نه وي نو بیا د دنیا یوازې ده. دنیا سره چې آخرت یو ځای شي نو دا بیا جوړه شي. آدم علیه السلام هم یوازې و، نو الله تعالی ورله بیبي پیدا کړه، نو جوړه شو. د دې دنیا د دې اسبابو دا نظام هم په دې جوړه روان دی. پلس ماینس پار یو څیز کې شته، یخ او ګرم په دې تارونو کې شته، خواږه او تراخه، ښه او بد، حق او باطل، رښتیا او دروغ، خوشحالي او خفګان، شپه او ورځ، تور او سپین. نو دا دنیا د آخرت نه بغیر نیمګړې ده. دا لار د آخرت لپاره. جهنم ته چې جهنميان لاړ شي نو هغوی به وایي: ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. الله تعالی مرګ دې را باندې دوه ځله راوستو، ژوند دې را باندې دوه ځله راوستو، جوړه برابر شو. بس دې نه پس بیا خبره ختمه ده، بس بیا ژوند دی. امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. یو ځل نو بیا مړه شو، دوه مرګونه شو، را پیدا شو بیا مړه شو. یو ځل د دې ژوند نه مخکې مرګ، نشواله، یو دې مرګ نه ژوند نه پس بل مرګ، یو دا ژوند او یو د هغه مرګ نه بعد بل ژوند. که دې د مرګ نه بعد بل ژوند نه وي نو بیا دا ژوند بغیر جوړې نه پاتې شو. هغه مخکینه مرګ چې و چې نشواله او ډېر اوږد و، داسې د دې مرګ نه بعد چې کوم ژوند راځي هم ډېر زیات اوږد، نه به انتها نه وي. د هغې هغه طرف ته ډېر اوږدوالی او د دې بل طرف ته ډېر زیات اوږدوالی. که چېرته د دې مرګ مطلب صرف نشوالی وی نو بیا خو څه خاص خبره نه وه. ډېر څیزونه داسې راشي بیا لاړ شي، خو د مرګ نه بعد یو بل ژوند را روان دی، او هغه ژوند د خوشحالۍ یا د هغې د خفګان تعلق د دې ژوند سره دی، د دې ژوند سره. دوه قسمه خلک په ډېر غلط فهمۍ کې، دوه قسمه خلک په ډېره غلط فهمۍ کې. هغه سړی هم په ډېره غلط فهمۍ کې دی چې هغه د الله تعالی شان او د الله تعالی معرفت او پیژندلو هغه حاصل نه کړي. دا ډېر په غلط فهمۍ کې دی، بلکې دا ډېر په ساده توب کې دی، بلکې دا ډېر په بېوقوف توب کې دی. چې په کوم ملک کې اوسېږي، د کوم بادشاه او د کوم رب د ضابطې لاندې دی اوسېږي، دی هغه نه پېژني.
وایي زما خپله خوښه ده نن زمانه کې هیومنزم دا چې کوم تعلیم یافته خلک دی هغوی یې پېژني هیومنزم د هیومنزم مطلب دا دی چې بس انسان هر څه دی که نه بل څه ته څه ضرورت دی انسان خوښه ده ګوره دا غرونه دا آبادي او دا داسې چلې وکړو دا جهازونه په هوا کې الوځي او په سمندرونو کې کشتۍ او تارپیډو ګرځوي او کله خو اوس په موسمونو باندې وایي زه راج کوم یخني راولم ګرمي راولم زلزلې راولم بارانونه کوم نه کوم د چینیانو چېرته په یو ځای کې څه میچ و نو هغې میچ کې وایي چې یاره دلته خو باران دا روان دی دا میچ به څنګه کېږي نو چینیانو هغه وریځو ته به مخامخ داسې سپری پرې وکړله چې هغه هلته وورېدې الله تعالی ډېر ورکوي خلکو له که نه الله تعالی خو دا کائنات پیدا کړو نو داسې دې خلکو ته ښکاره نه دی ناست د هغه پولیس ښکاره نه دي د هغه فوجونه ښکاره نه دي د هغه وسلې ښکاره نه دي د هغه تخت او بادشاهي ښکاره نه ده دا ولې نه ده ښکاره ځکه چې دا ما ته ازمي چې د عقل نه کار الی که نه الی چې دا نالیدلي څیزونه یې دا ډېر زیات خطرناکي او ډېر طاقتوري او ډېري او که دا لیدلي دا ډېر کومه بیماري چې نالیدلې ده دا ډېره خطرناکه د چا قوت چې په نظر نه راځي دا ډېر خطرناک کوم دشمن چې ته یې نه او تا ته وایي چې زه به درسره پوهېږم نو دا د هغه دشمن نه ډېر خطرناک دی چې کوم ته یې ته وینې خو ته دا خلک دا د جاسوسو دا نظام ولې کې دا ملکونه د یو بل سره ځکه چې هغه د دشمن قوت ویني د دشمن د قوت متعلق علم حاصل کړي دشمن سره څومره وسله ده څونه فوج دی مورچې په کوم ځای کې ده ټینک په کوم ځای کې دی بختربند ګاډۍ په کوم ځای کې دی فوجونه کوم ځای چې دا پته ورته نه وي نو دی وایي یاره زه جنګ نه شم کولی زه نه شم ما ته څه پته ده چې هلته رس چل دی لهذا د الله تعالی د قدرت او د الله تعالی د خدایي د الله تعالی د بادشاهۍ د الله تعالی د ربوبیت د دې اندازه او د دې احساس چې څوک ونه کړي دا ډېر غټ بېوقوفه دی دا ډېر کمقل دی دا ځان دشمن دی دی وایي زه هر څه یم نو ته چې هر څه نو ته په هغه ورځ پیدا شوی وې چې کله تا غوښتلي چې زه پیدا شم ته په هغه خاندان کې پیدا شوی وې چې په کوم کې تا غوښتل ته په هغه قد و قامت او په هغه رنګ ډنګ کې پیدا شوی چې کوم کې تا غوښتل بل ورځ یو کاناډا نه یو ملګري ټلیفون راته وکړو دلته یو کس دی او خدای نه مني وایي ما ته وایي یاره ما خو خدای ته نه ویلې چې ما پیدا کړم نو زه ولې پیدا کولی وایي زه ورته څه ووایم نو ما یې ته لږ ما ته را مخامخ کړې چې زه لږ پوه کړم وایي نه لرې دی نو ما یې ته ورته داسې ووایه چې ظالمه چې ته په دې پوهېږې چې ما نه غوښته او بیا یې زه پیدا کړم او دې ټولو خلکو نه غوښته او بیا یې دا خلک پیدا کړو د اسمان هم نه غوښته او پیدا یې کړو د ځمکې هم نه غوښته او پیدا یې کړو د انسانانو هم نه غوښته او بیا یې پیدا کړو نو د هغه رب سره ته دښمني کوې نو دا ستا عقل کار کوي چې هغه د هر چا د مرضۍ خلاف هغه فیصله وکړه چې کومه د هغه خوښه وه څوک یې پیدا کړو څوک یې کله پیدا کړو څوک یې نر پیدا کړو څوک یې ښځه پیدا کړه څوک یې پښتون پیدا کړو څوک یې پنجابی پیدا کړو څوک یې دنګ پیدا کړو څوک یې چیت پیدا کړو څوک یې تو پیدا کړو څوک یې سپین دا چا ورته ویلي و چې ما داسې پیدا کړه چا نه مشوره غوښتې وه نو چې په خپله خوښه دا دومره هر څه چلوي نو ظالمه ته یېرېږې ته نه ته یېرېږې نه هغه نه بیا یېره وکړه که نه زه د طالب علمانو ته وایم زه یم د علامه اقبال چې وایي کہ تیرے آزاد بندوں کی نئی دنیا نہ ہو دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اقبال خدای ته وایي چې خدای پاک ستا چې کوم بندګان د ازادۍ خبرې کوي هلته هغه نه دلته آزاد شو نه به په قیامت تپس آزاد وایي ولې وایي یهاں مرنے کی پابندی دلته خو کار چې کېږي خو مري به خامخا کمر نه ازادي شته او وها جینه کی پابندی هلته که خوښه یې وکړې خوښه نه یې خو ژوندی به وي مرګ به نه هلته نه وي دلته به ژوند همیشه نه دی او هلته به مرګ نه وي نو مزن درې څه مطلب طالب علمان خو وایي دا ساده ساده خبره وکړو د دې مطلب دا دی چې علامه اقبال وایي چې ګوره بنده ته پیدایشي بندې نو خدای پاک تعالی خپله خدایي نه درکوي دا د هغه ده
ته دا ومنه سر په کرخه کېده پوده راکاږه چې ته یې بنده جنت کې به ستا د خوښې هر څه خو دا یوه خبره که ته د خدای نه وغواړې چې ما مړ کړه وایي دا مړ کوم خو دې نه وایي چې څه غواړې دیدار د ما نه غواړې دا چې د ما سره ملاقات خو ته وایې چې ما دنیا ته بېرته ولېږم وایي نه دا خو نه کوم دنیا ته خو بېرته نه لېږم دنیا خو ما روانه کړې ده او بیا نه جوړو که ته وایې چې ما مړ کړه جهنمیانو ته وایي چې بس خدای پاکه مړم وایي نه 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 مړم همیشه به یې دلته وایي که پیغمبر ته وایي چې خدای پاکه ټول عمر مې ژوندی کوي نه دې ژوندی کوم ټول عمر یو ځل به دې وژنم ابراهیم علیه السلام ډېر لوی و داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ډېر لوی موسی علیه السلام په حدیث کې راځي چې مرګ والا فر ملائک ولا راغی که نه و سړي په شکل کې ودرغلی وایي زه دې وژنم بې خلاص غاښونه یې تېږي نه وجنې وایي زه ملائک یم خدای پاک وایي قرآن وایي ښه ښه نو څه کوې ټول عمر به ژوندی وي نه وایي خدای پاک بس صحیح ده چې یو ځل مرګ خو راځي دی دا خو دې نه منم ته ډېر لوی ابراهیم علیه السلام هم ډېر لوی دی موسی علیه السلام هم ډېر لوی دی پیغمبر علیه السلام هم ډېر لوی دی وایي د مرګ نه خو دې نه معاف کوم د مرګ نه خو دې نه معاف جبریل علیه السلام ته تا هم د مرګ نه معاف کوم کل شیء هالک الا وجهه چې څه دي په دې ځمکه دا به ختمېږي صرف یو د الله تعالی ذات باقي پاتې بس اوس تا خوښه دا ده چې ته وایې چې زه نو د دغه خدای سره ته پنجې وې هغه خدای سره ته بېادبي کوې هغه خدای سره ته موماري کوې هغه خدای سره ته حساب کتاب کوې هغه خدای سره ته ښکر وهې دا څونه ښکر دي نو یو مهرباني وکړه چې دا کار مه کوه بس دا په سر په کرښه کېده چې بیا نه ته پیدا زه ما چې غوښتل ما ته په کالج کې یو ماشوم پاسېده ما ته وایي چې زه یو تپوس کوم نو وایه وایي زه خدای پاک نر ولې نه پیدا کړی نو دومره ښه سړي پیدا کول خو یو بیا زه سړی پیدا کړی نو ما ورته وایي چې بچیه زه هم یو تپوس کوم د ما مثلا د اوسه پورې حال ستا نه مخکې مې تا نه خو زه مشر یم نو دا ما یو بله مسله ده وایي ستا څه مسله ده زما مسله دا ده چې خدای پاک زه د پیغمبر ولې نه پیدا کړی یو لاک شریف زره پیغمبرانو خو چې یو پکې زم بیا نو څه چېرته شوی او زه پیغمبر نه نو زه به صحابي پیدا شوی وی یاره زه صحابي م نه نو داسې د پیغمبر علیه السلام د زمانې ته به لږ نږدې پیدا یم دا په کومه زمانه کې پیدا یم دا څه دي په دې دنیا په دې ژوند هم لا څوک خوشحالي دې ژوند ته مو څوک ارمان کوي دا هم لا ژوند دی دا مونږ یې تېروو دا ژوند دی ته وایي د ژوند کوم معیار دی د دنیا ژوند ټول داسې دی خو دا مونږ په کومه زمانه کې دا کوم معیار دی خو دا د الله تعالی خوښه ده وایي بس ما ته خپل جواب ملاو شو دا ګوره هېڅوک الله تعالی د هغه په خوښه نه دي پیدا کړي دی په خپله خوښه پیدا کړي د بنده کار دا دی چې هغه وایي چې او پس پیدا شي نه زه الله تعالی ورته ته ډېر ګوره دا قرآن مجید د ساینس طرف ته اشارې کوي که نه د سورة الرحمن خو وایي که نه ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا انسان ته خو د ځمکې نه اوس اوچت ګرځي که نه هغه زمانه کې خو ګوره د دې آیاتونو تعلق خو زموږ د دې زمانې سره دی لکه د هغه زمانې سړی خو د ځمکې نه دونه اوچت نه ګرځېده لکه ته چې په 30,000 او 33,000 فوټ کې اوچت ګرځوي 50 کې نو دته وایي چې ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض نو څه داسې جهاز جوړ کړه چې د اسمانونو او د ځمکې نه په دې حدود نه پسې وځي د اسمانونو نه پسې وځي فانفذوا زموږ داسې وکړه نو لا تنفذون الا بسلطان نو دا قوت سره نشته که نه نو نشي تللی که نه چې نشي تللی خو سر په کرښه کېده که نه چې ډېر هم لوی شي که نه خو د خدایي ده خو نشي وتی که نه نو بیا د خدای پاک خدایي ومنه بس ټیک ته ومنه که نه بیا خو سر په کرښه کېده یو خبره ما ته ویل یو غلط فهمي د خلکو دا دویمه غلط فهمي د خلکو دا ده چې انسان ځان ونه پېژندو انسان خپل ځان ونه پېژندو یا داسې خبرې شروع کړي چې د ده د لیول او د ده د سویې او د ده د معیار نه ډېرې زیاتې اوچتي نو ځان ته خدای ووایي یا ځان ته د خدای په شان برابر څه ووایي یا نعوذ بالله د الله تعالی په خبره کې اعتراض وکړي یا وایي یاره دی پکې څه ویلي دي دی پکې څه خبره کړې ده دی په دې آیت کې دا څنګه ویلي دي دی څنګه دي دا خو زما یو ډاکټر ما ته وایي دلته به ډاکټران ناشي خیر د ما سره ټول عمر دی زموږ شاګردان دي ټول ما سره ټول عمر ناست ما ته وایي چې یاره چې دا په سورة حج کې چې دا وایي که نه چې دا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
د کافرو دا سترګې نه ړندېږي دا خو یې ښې غټې غټې کار کوي خو هغه سترګې ړندېږي چې کومې دننه په زړه کې وایي دا خو د صورت حج دا آیات خو دا زما ذهن کې نه راځي دا خو زه نشم منلی نو ما ورته بېوقوفه ته خو مسلمان ځان ته وایه نو څنګه مسلمان یې وایي نه مسلمان یې به خو د نه ماتو ګډې وړې وې مسلمان یې نشم منلی څنګه نشم منلی ته په دې دنیا کې چېرته ووایه که یو ټوپک ما ماته ووایه بیا چې دا نشم منلی چې یو څوک کړنګه درنه وباسي چې عقل دې د پوندو نه بره راشي څنګه نشم منلی وایي نه ته به ما پوهې کړې چې په دې زړه کې سترګې کم دي دا خو سره په مینه پام کوي نو ما ورته وایي چې دا راته ووایه چې دا مسلمان او کافر د یو بل نه په څه جدا دي مسلمان دی او کافر دی نو ما دا کوپر او د اسلام په کوم ځای کې دا کوپر یې په یختو کې دی په پوندو کې دی په پوزه کې دی په غوږونو کې دی د سر نه د خپو پورې یو طرف ته کافر وسیله د سر نه د خپو پورې دلته راته وسیله او بل طرف ته مسلمان وسیله او په مسلمان کې راته دنه مسلماني وښایه دا مسلماني دی مسلمان په کوم ځای کې پراته ده او په کافر دا کوپر په کافر کې کوم ځای کې پروت دی دا پکې راته وښایه دا راته وښایه وایي نه دا خو ورته نشم ښودلی نو بیا د مسلمانۍ او د کوپر فرق شته که نشته ته مسلمان یې کافر یې مسلمان او کافر یو شی دی نه نو مې بدل پسې شو بیا لکۍ د کافر لکۍ ښکري څه چلي ولا دا ایمان او د اسلام دننه په دې زړه کې په داسې ته څه چلي دا څه شي نو وایي چې یاره زه بیا نو ما ورته زه د اخري خبره کوم داسې وایه چې هغه سترګې زما نشته زه یې نینمه نو مې داسې خو ستا ډېر ښه سترګې نشته دي ته خو ډېر څیزونه نه وینې ته پرېږده ډېر نږدې ستا د نږدې زمانه کې ډېرو خلکو ډېر څیزونه نه لیدل د کوم ډاروین خبرې چې زموږ په دې کالجونو کې خلک کوي چې هغه ویلي دي چې دا ارتقا انسان د ایولوشن په نتیجه کې پیدا شو دا لاړوي شو دا اول له چینجه او بیا انګو داسې نو ما هغه ډاروین خو ویلي چې دا سید نه دی دا خولیا وی دا اشه د اوبو یو کوپاڼی ده دا یو لیکوډ کوپاڼی ده په دې کې دننه هېڅ نشته نو مې ته اوس هغه د ډاروین خبره اوس په دې وخت کې ثابته کوله چې خلکو ته پورې خندا وکړي ما ځکه کالج والا ته وایي ما دا لرې کې د ایولوشن د نظریه د کالج نه لرې کې دا ګډې وډې ولې وایي دی وړو ته دا دروغ دي نو هغه د 1888 کې مړ دی او دا خبرې کړې دي نو ته اوس دا منې ځکه چې د هغه سترګو دا نه لیده ستا سترګو هم نه لیده خو تاسو قرآن درته مخکې نه ویلي وو چې زه به داسې وخت را پیدا کړم چې ته به په دې سترګو هغه څه ډېر وینې سنریهم آیاتنا فی الآفاق موږ به درته خپلې نښې په دې خواوشا کې وښیو وفي انفسهم او پر خپل ځانونو کې هم درته وښیو حتی یتبین لهم انه الحق چې داسې به درته په ډاګه شي د الله او رسول څه ویلي دا ټیک دا نور څه پاتې نور څه وخت راغی نو انسان ته داسې ووایه چې هغه سترګې له زما نشته چې په هغې زه د زړه سترګې وینم هغه سترګې ما نه دي میلاو شي ما درته یو بل مثال وایم قرآن وایي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم کافر چې وجلی کېږي نو ملائک ولا دا ملا او دا مخ ولا وایي نو ته یو هندو سره د ځنکدن په وخت کې کېنه چې ته یې پړق پړق واورې چې ملایک راغلي او ټکه ټکه وایي داسې به واورې نو ته خو قرآن خو ویلی دي چې کافر مري نو ملایک یې لګیا دی او غربوي نو دا غربول ته یې نه نینم نو مې بیا دې سره به څه کوو خو دا ووایه که نه چې نینم که نه نو ستا سترګې چې دا دومره وایه چې هر شی لیدی چې ستا غوږونه داسې وایه چې د هر شی اورېدی نو لیوني بیا خو به پاګل وې چې ستا د سترګو هر څه لیدی د دیوال نه یو خیم لیدی په ایمان نو د دیوال نه دا بهر به بیا دننه ته هم خلکو لیدی که نو ته به لږ سوچ وکړه نو دا به بیا څنګه ژوند ته به بیا ژوندی پاتې شوی وې ته به بیا په دنیا کې روغ وې که لیونی کاڼي به دې شته نو شکر نه وباسئ چې سترګې دې هر څه ویني شکر نه وباسئ چې غوږونه دې د هر ځای نه هر څه نه اوري یو محدود ځای کې اوري شکر نه وباسئ چې دا ژبې د لاس او د هر څه د دومره نه دي نو د خپل ځان لحاظ وساته خپل ځان وپېژنه دا خبره ما د اول نه ذکر راوسته چې خلک وایي مولوي صاحب درې ناست دي ته پته ده خلک وایي چې چا خدای وپېژندو چې چا ځان وپېژندو نو خدای وپېژندو ځان دا خبره الټه ده چې چا خدای وپېژندو نو ځان یې وپېژندو مخکې به خدای پېژنې نو وروسته به ځان پېژنې ته ځان وپېژنې نو ته به خدای نشې پېژندلی ځان به مخکې څنګه پېژنې څنګه به ځان پېژنې چې الله او رسول نه دا نه ونه پېژنې نو تا ته به څوک دي ته به ځان نه پېژنې چا نه به ځان دا سبق به چا نه زده کوې چې زه څوک یم دا سبق خو د الله او رسول نه زده کوې چې ته څوک یې او ته بندې
نو انسان چې ځان ونه پیژني نو یا ځان ډېر بره کړي نو په خدای اعتراض وکړي کله د خدای دعوه وکړي او یا ځان ډېر ښکته کړي را پرېوځي نو د خپل ځان غوندې مخلوق ته سجدې کوي د هندوان نه تپوس وکړي د هندوان چا ته سجدې کوي د هندوان هر شي ته کوم شي نه یېرېږي هغه ته سجده کوي چې کوم شي نه پیژني هغه ته سجده کوي چې کوم یاره مخ ورته د فرانس نه جهاد راغلی او تاسو به په هغه اخبار کې کتلي د فرانس نه جهاد اغوستی و انډیا او لاړه هندوان ورته ته سجدې کولې او سلامونه ورته کول او سر یې پرې ایښی خدای دې غرقه او پرکه دا خو انسان جوړ کړی اوسپنې دي الله دې غرقه او ته دې ته هم سجدې لګوې انسان دومره را پرېوځي اور ته سجده کوي نور ته سجده کوي ستوري ته سجده کوي بادشاه ته سجده کوي پیر ته سجده کوي پنډت ته سجده کوي نو چې څوک ګوره هغه ته سجده کوي نو دا خو ته د انسانیت نه ډېر زیات پرېوتې ځکه زه دا وایم چې په قیامت کې چې الله تعالی سزا ورکوي انسانانو له په دوه خبرې ورکوي یو په دې ورکوي چې بنده ډوډۍ دې خوړه عقل دې وو نو زه دې څنګه نه پېژندم ته ما ته دا ووایه تا څنګه نه پېژندم په پاکستان کې په عربو کې د عربو دا قانون دی د پاکستان دا قانون د امریکې دا قانون دی امریکا کې به دا چل کې ډرایوینګ کې او په امریکا کې یو شان دی دی او دلته بل شان لاس دی ته زه خو دې نه خبر نه مې چې په پاکستان کې ما زه څه پته نه نو بیا بس کیته څو په دې مخ کې ها لکه ته دې نه خبر ته په پاکستان کې نو ته د نشری کړی و عقل دې کار نه کوم څنګه نه نو خدای به وایي چې ته ما په خدای کې اوسېدې او ما زه دې نه پېژندم نو دا ته څنګه انسان دی دویم به ولا سزا په دې وجه ورکړي چې تا ځان ولې نو پېژندلې دا پېژندل چې نور داسې دی او سپوږمۍ داسې ده او یخني دا ده او ګرمي دا ده او ډوډۍ دا ده او ترکاري دا ده او غوښه ښه ده او دال خراب دي په دې خو ته پوهېدې نو په دې نه پوهېدې چې ځان دې پېژندو که نه پېژندو نو ځان چې چا ونه پېژندو دا هم لاړ خدای چې چا ونه پېژندو دا هم لاړ د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت دا هوښیارتوب دی چې د خدای خبره منل د خدای خبره ته سر ټیټول پیغمبر ته بالکل په اطاعت ودرېدل د هغه په خبره کې چونو چرا نه کول دا ځان سره ښه دي ته چې څه ښه کې ځان سره کې ما سره نه کې زه چې څه کوم په تا باندې به ځان نه دړی کوم دا د ځان سره کوم لا تمنوا علی اسلامکم الله تعالی خلکو ته وایي دا مسلمانان دي په ما مه نیغه مرز بات کوه دا ماته د مسلمان نه بات کوه زه چې داسې ښه مسلمان یم خو ځان دی ما له خو نه بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم مؤمنين دا الله تعالی احسان په ځان باندې ومنه چې تعالی توفیق درکړي خلک ګرځي هندوان د خدای بلا ګرځي روسیان د خدای بلا ګرځي چینیان د خدای بلا ګرځي يهوديان د خدای بلا ګرځي قادیانان په شدا د خدای بلا د دنیا ده داسې نه ده ته د الله تعالی شکر ادا کا چې تا د الله تعالی د ایمان توفیق درکو پرې د الله تعالی شکر وباسه هر وخت د الله تعالی حمد وایا چې تا ته د سړیتوب لار وښودله نو الکیس من دان نفسه خیارتوب بیا دارې ځان قابو کې ځان را قابو کې خیالات ټول سره راځي په خیالات سترګې پټې کوه اوباما مې مرۍ نیولې ده داسې کېږي نو دا خو خیالات په خیالاتو پسې مه ګرځه د خیالاتو د دنیا نه راوځه دا عمل دنیا ته راشه دان نفسه او ځان قابو کا خیالات دې قابو کا سوچ دې قابو کا لاس او خپې دې قابو کا خبرې دې قابو کا فکر عقیده سوچ دې ته لږ واګي واچوه دا واګونه بغیر نه کېږي دا خو به بیا دا او بیا د دیوالونو سره به دې وجنګوي کمرونه به دې ښکته واچوي وعمل نو ځان قابو کې نو څه کې ګوټ ته ځو غار ته ورشه ځنګل ته ورشه انسانانو نه وتښته نه وعمل لما بعد الموت انسانانو کې اوسېږه د انسانانو په معاشره کې اوسېږه خو خلک به د دنیا لپاره کار کوي ته د خپل آخرت لپاره کار کوه خلک به څه کوي هغه چې خپله خوښه ده خلکو اصلاح کوشش کوه د خپل عمل نه د خپل کردار نه د خلکو د اصلاح کوشش کوه خو زیات کوشش دا کوه چې زه بچ شم که دا ټوله دنیا بچ شي او زه بچ نه شم نو ما لی څه او چې زه بچ یم نو زما د بنیادي ضرورت زما خپل ځان بچ کول دي البته د خلکو پوهول هم زما په بچ کولو کې شامل دي دا زما په بچ کېدو کې دا شامل دی زه به خلک پوهوم زه به حق ته حق ویم زه به د الله د لویۍ د کبریایۍ ذکر به کوم د الله تعالی لویي به ویم چا باندې به ښه لګي چا باندې به بده لګي خو چې کوم ځای کې په خلکو بده لګي هلته به یې خامخا ویم
ځکه زه یې اصل کې هغه دی چې خلکو په منځ کې د یارانو په مجلس کې خدا خو آسان کار دی یارانو په مجلس کې خدا آسان کار دی بہت آسان ہے یار میں معاذ اللہ کہہ دینا هغه ځای کې ګرانه ده چې کوم ځای کې بیا مقابله یې ريزسټنس یې مقابله یې هلته بیا ګرانه نو هلته به وي الله اکبر مطلب دا نه دی چې ګوټ کې الله اکبر وي دلته مو وایا والله اکبر معنا دا چې کوم ځای کې د بل چا د خدای خبرې کېږي بیا هلته کې د خدای لویوالي نوم واله بیا دغه کار دی نو دا هوښیارتوب دی وعامل لما بعد الموت والعاجز بېوسه بېکسه کمزوری څوک دی ناتوان چې پیسې ورسره نه وي چې بنګلې نه چې ملګري نه نه دا هم بله خبره ده دا منني سبب باندې دا د دنیا خبرې دي دا خو ښېرې ویلي دي دا خو به راځي اوسي به دا مونږ داسې خلک هم ولیدل چې ډوډۍ نه مونږ ته اوس په هوا ګرځي او داسې مونږ ولیدل چې په هوا ګرځېدو ډوډۍ نه مونږ دا داسې یي داسې اتار او چړاو راځي په دنیا کې کمقلتوب دا دی چې اتبع نفسه هواها چې د خدای په ځای د خپل زړه نه خدای جوړ کړي د خپل خواهش نه خدای جوړ کړي یاره چې د خدای دا خبره ده خو زما اړې نه مني یاره چې د اخلاقي خبره به ټیک وایي غالبا داسې وایي که نه وایي جان تا هم ثواب طاعت زهد د الله د بندګۍ د دې ثواب نه خبر یم خو پر طبیعت یې در نه هیاتي بس زړه مې ورته نه کېږي زړه مې ورته نه کېږي نو الله دې غر که ته بیا دومره کتابونه څه ډلې کړي خو ته خو بیا چې ته کښېنه د خپل ځان د خپل ځان غوږونه ونیسه خپل لا پوزه دې راواله ورې ځمکه دې وګورځه چې دا څه کوې ته خو نور خلکو له اردو یې مو الله دې درې جلده لیکلې دی نو څه چلته وشو زه ستا شعر بیا ووایم یا ونه وایم نو تا خو ځان غرق کړه د خپل ځان غم مخکې وکړه نو دا طاعت الله تعالی پېژنم خو زړه مې ورته نه کېږي نو بیا د خپل زړه علاج وکړه بیا د خدای نه وغواړه یا الله پاکه دا ټول خلک به نور څه غواړي نو زه یو ژوندی زړه غواړم مولا ما له یو زنده دل راکړه ما له یو ژوندی زړه راکړه ما له یو ښکلا او سترګې راکړه زما د زړه په سترګو باندې پردې راغلي مولا دې نه دا پردې لرې کړه مولا زما د زړه لږ را بیدار کړه مولا ما ته دا حق او دا باطل وښایه جدا جدا چې دا حق وینم دا باطل وینم مولا ما ته دا رښتیا او دا دروغ جدا جدا کړه مولا زه نه پوهېږم زما په زړه ځان دی زما د زړه نه دا ځان لرې کړه دا دعا د الله نه وغواړه د شپې راپاسه ځان له چېرته سیند غاړې ته لاړ شه ځان له چېرته مقبرې ته لاړ شه او د الله تعالی نه وغواړه والعاجز من اتبع نفسه هواها داسې مه کوه ته کمزوری انسان یې ته ډېر کمزوری ته ډېر زیات کمزوری چې ته په خپل نفس پسې ورپسې په زړه پسې ورپسې په خپل خواهش پسې ورپسې ستا نه کمزوری سړی بل نشته ځان طاقتور کړه لږ ځان لږ مضبوط کړه دا څه کې ته کنده کې پروت یې دا هغه بنیادي خبرې دي چې الله او رسول یې موږ ته کوي زه په یو رنګ کې کوم بل څوک په بل رنګ کې کوي بل څوک په بل انداز کې کوي اندازونه جدا دي عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير زمو عبارتونه جدا دي خو اصل خبره یا ولا اصل خبره دا چې خدای پیژنو کنه پیژنو ځان پیژنو کنه پیژنو دا دنیا پیژنو کنه پیژنو دا دنیا متاع الغرور دا دوکې سامان دی دلته د مستقل اوسېدو لپاره شکر دی چې خلک داسې مه وایه چې داسې غم دی چې یاره دلته څوک نه پاتې کېږي یاره شکر الحمدلله زه خو وایم چې شکر دی چې دا دنیا همیشه نه ده دا که تا وپېژنده که نه ته به د ما نه ډېر داسې وایې شکر دی چې دا همیشه نه ده که دا همیشه وی موږ خو به تباه که دا دنیا همیشه وی موږ خو به بېغرق وو دا خو شکر دی چې دا دنیا به روانېږي دا شکر دی چې دا دنیا به یو ځل ختمېږي راځي دا سیستم به ختمېږي یو بل نظام به راځي یو بل نظام او الله ډېر مهربانه ذات دی هغه یو بل نظام راولي څوک دغه بندګان د هغې دپاره خوشحالۍ دي مرګ اخري خبره کوم مرګ تاوان نه دی د چا دپاره د مؤمن دپاره د مؤمن دپاره خو مرګ د خدای پاک د طرف نه نعمت دی تاوان به یې د کافر دپاره وي تاوان به یې د ګمراه بدرهه دپاره وي تاوان به یې د خدای د دشمن دپاره وي چې د هغه مهلت ختم شو بس هغه نه پرچه وه هغه به یې رژیم مال راکړی یو سوال رایاد شو دا نه ټیم پوره دی راکړه بس نو ټیم نشته او دی بل ته وایي راځه بل ته راځه فروح وریحان وجنة نعیم مزیدي خوشحالۍ دي خوشبویانې دي ښه خوراکونه دي د خدای نعمت دی ازادي ده او د الله تعالی د انعامونو یو زبردست یو سمندر دی یو ډېر لوی میدان دی نو مرګ د مؤمن دپاره تاوان نه دی مرګ باندې سړی خفه کېږي پیغمبر علیه السلام هم چې زوی وفات شو نو سترګو نه یې اوښکې بهېدې دا وختي جدایي راځي په دې سړی خفه کېږي دا خبره نه ده خو دا چې سړی وایي چې یاره دا خو فلانکې یاره بس لاړو غریب نو د دنیا نه یې څه ونه خوړو د دنیا کې دې څه چې د دنیا نه یې څه ونه خوړو یا
پرېږده دا مه وایه چې دا د دنیا له او داسې ونه خوړه یاره څه مزو یاره دا مزې ونه دي دا څه شي مزې دي یاره دلته مزې نشته مزې به الله تعالی په جنت کې ورکړي مزو دپاره دا نه دی پیدا کړی دا دنیا نو د دې وجې نه د دې دنیا نه د تلو په وجه باندې خفګان نه دی پکار دا دعا پکار ده چې الله تعالی چې کوم خلک تللي دي د هغوی مغفرت نصیب کړي بخښنه یې وکړي نیکۍ قبول کړي ګناهونه یې معاف کړي زموږ د ټولو مشرانو زموږ د کشرانو چې څومره خلک تللي دي او د دې دعا وکړي چې الله تعالی چې دا مونږ باقي پاتې یو مونږ ته سمه لاره وښیي زموږ د سترګې وغواړي زموږ د سترګو نه پردې لرې کړي د زړه د دې سترګو نه مو پردې لرې کړي چې رښتیا ووینو دروغ ووینو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين